علما وایي چې د خپلو بچو په زړونو باندې محنت پکار دی او دا به نه وي چې الله ماشوم دی وړوکی دی نه د ده به ته تربیت کې د ده د زړه تصورات او خیالات به ته برابرې دې وجه نه علما وایي ماشوم چې کله خرابېږي د هغې دوه وجوهات دي ماشوم چې د ماشوموالي نه خرابېږي د هغې وجوهات دوه دي دوه یا به دا ماشوم د مور پلار د وجې نه خراب شوی مور پلار به د په حقیقت کې تربیت نه کلی او دویم چې ماشوم خرابېږي نو هغه د ماحول د وجې نه د کلي او د علاقې د ماحول د وجې نه هغه ماشوم په داسې خلکو سره ناسته پاسته شوی چې د هغې د وجې نه هغه ماشوم خرابېږي ځکه محترمو که چېرې والدین او مور پلار د عزم وکړي چې زه به د خپل بچي تربیت کومه نو که چېرې هغه د خپل بچي تربیت کوي نو هغه بیا د بد ماحول نه ساتي نن محترمو معاشره داسې شوې ده چې که یو سړی د خپل بچي تربیت کوي خیال ساتي خو چې هغه بار ته وځي نو د کلي ماحول داسې خراب شوی ده چې د هغې د وجې نه هغه ماشوم خرابېږي نو مور پلار له دا پکار ده چې په خپل د خپل بچي به تربیت هم کوي او د بد ماحول نه به هم ساتي ځکه د علي رضی الله تعالی عنه پلارو او حسین رضی الله تعالی عنه او د حسن رضی الله تعالی عنه د علي رضی الله عنه بچیو او فاطمه رضی الله عنها مور وا نو مور پلار د هغې تربیت وکړو او د رسول الله مبارک په ماحول او د رسول الله مبارک په ژوند او د هغې په علاقه او په دغه ځای کې هغه خپل ژوند تیر کو تربیت یې وغوښتو تربیت بیا مونته نو د هغې د وجې نه د هغه نه حسن او حسین رضی الله عنه جوړ شو چې کله مور پلار عزم وکړي چې زه به د خپل بچي تربیت کوم مور هاجره رضی الله عنها وا پلار ابراهیم علیه السلام او چې تربیت د خپل بچی کاو نو د هغه اسماعیل علیه السلام جوړ شو نو معلومه ده شو محترمو چې د خپل بچی به په حقیقت کې ته منګه تربیت کو او تربیت به په هر حالت کې کو